السلام علیکم ملګرو د آرمی چیف دو ټوک پیغام د سپه سالار دو ټوک پیغام واضح پیغام دشمنانو ته وای کوم خلکو چې د پاکستان د ډیفالت د پاکستان د ډوبولو منصوبه جوړه کړې وه راشه تماشه وکړئ هغه خلک وګورئ چې نن هغه خلک په کم ځای کې ولاړ دي او ان قریب د هغوی انجام به هم تاسو وګورئ سپه سالار نن یو تقریب ته خطاب کړی دی وای سوشل میډیا باندې ریاستی عناصر او ریاستی خلق او خپل عوام د هغه فتنې نه بچول دا د ریاست ذمہداری ده او دا مونږ ادا کوو آرمی چیف وای چې پاکستان محفوظ لاسونو کې دی الحمدلله وای لاړ شي لیبیا عراق شام د هغه خلکو نه تپوس وکړئ چې ازادي څه ته وایي او ازادي څومره لوی نعمت دی چې الله تعالی موږ ته پاکستان راکړی دی یو آزاد ریاست یې راکړی آرمی چیف وایي چې د دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنگ روان دی انشاءالله فتح به د پاک فوج وي بل طرف ته عمران خان مطالبه کړې ده وایي د فیض حمید ټرایل دی اوپن وکړلی شي ټولو خلکو ته دې پته ولګي د هغه چې کوم ټرایل دی او د هغه کوم کیسز دي هغه دې اوپن وکړی شي او ټولو خلکو ته دې اوپن وښودلی شي په دې باندې د سیکیورټي ذرایع د طرفه جواب راغلی دی او هغوی وایي چې عمران خان څوک دی د عمران خان حیثیت څه دی عمران خان موږ نه پیژنو دا څوک دی د ده څه حیثیت دی چې فوجي معاملاتو کې مداخلت کوي او سیکیورټي ذرایع دایم وایي دا زموږ خپله معامله ده دا موږ اوپن کوو که اوپن یې نه کوو خو تسلي ساته چې کله ستا ټرایل شروع شو نو دا به اوپن کیږي او ټولې دنیا ته به پته لګیږي چې تا کوم جرایم کړي دي او ستا د چا سره روابط او تعلقاتو او تا ته د کومو ملکونو نه فنډینګ شوی دی د دې به اوپن ټرایل کیږي بل طرف ته پرونه بله ورځې مولانا فضل الرحمن صاحب هم دا خبره کړې وه چې د پاکستان ادارو داخلي چې کوم معاملات دي هغه بالکل په سنجیدۍ سره اخیستې دي نو مولانا فضل الرحمن صاحب هم دې خبرې ته خوشایندې قرار کړې وه چې پاک فوج د پاکستان ادارو داخلي چې کوم معاملات دي داخلي اندروني چې کوم غداران دي نو د هغوی طرف ته توجه ورکړې ده او ډېر په سنجیده انداز کې د هغوی احتساب یې شروع کړی دی ملګرو دا وګورئ که نه دا هغه حقیقي ازادي ده چې قوم ته حقیقي ازادي وایي لکه ته د ازادي د چا نه اخلي که د دې خل د برطانیې نه د امریکې نه ته ازادي اخلي برطانیه د امریکې رایټ هینډ دی او نن یې د برطانیه نه او بالخصوص د برطانیه وزیر اعظم نه هغه نه مدد طلب کړی دی چې موږ سره په پاکستان کې ظلم او زیاتی روان دی نو ته د چا نه ازادي یې ته خو د هغوی نه مددونه غواړې او کشران دي چې کوم دي هغه دې په دې لعنت باندې اخته کړي دي چې حقیقي ازادي او حقیقي ازادي او شیر افضل مروت وی چې حقیقي ازادۍ دپاره به جلسه کوو نو و د خدای بنده دا خبرې تا ته نه ښکاري تاسو خو د هغوی نه لګیا مددونه غواړئ او لاسونه ورته جوړه کړي چې د الله دپاره مونږ خلاص کوي او د حقیقي ازادۍ نارې لګوئ پته نه لګي په دماغو کې بوس دی او که څه بلا دی د حقیقي ازادي څه ته وایي